په کوزدر کې که یو طرف ته ولس د ګرانۍ نه فریادي دی نو بل خوا قصابان وایي چې دی د انتظامیې لخوا مقرر کړی شوي د غوښې پی کیلو قیمت 800 روپۍ خرڅ کې تاواني دي او کچره حکومت په دې فیصله نظرثاني ونه کړه نو دوی به کاروبار بند کړي. بند نه غوښه راوړم او اته دړۍ غوښه راوړم د بند نه دا ورته وشو چې موږ 15 روپۍ وبللې موږ دا درخواست کوو چې یاره تاسو انصاف وکړئ موږ لکه مظلومان یو خبر ده چې موږ د وردۍ وره قدر کوو د حقوق منو ځکه چې موږ د هغو ته هېڅ خبر نشو ورکولی که موږ د انصاف ونه کړه شو نو نور هم خراب شو. په 850 روپۍ د سرکاري ریټ دی او په سلکم په 800 او په 80 مې راوړي نو اوس چاله په 900 خرڅو به چاله په 100 روپۍ موږ کاروي خو دونه هلته رسېدلي وایي که وړی وي که نه وړي چې مه وړوئ سهار تلې یم او دغه 15 دقیقې غوښه ځان راوړي ده خپلو بچو له پکې سر وړه پیدا کوم چې او الله دې له خیر او برکت ورکړي چې موږ هم ښه شو دا عوامو له هم الله ترقي ورکړي چې موږ وایو چې هسې میلاو شو موږ چا نه ورکړو خو څه موږ ته نه میلاوېږي دي او هغه خلک راټینګول غواړي چې چا نه موږ غوښه راوړو ما د روژې نه مخکې په 38,000 روپۍ منو اوس مې سارې 42,000 روپۍ ویله د دې د غم وتللی شي په قصبخانه کې دي غټ غټ ټیکهداران راټینګ کړی شي چې څوک کلالې کوي او دا دکانداران غریبانان به په دې کې څه کوي یا به 14,000 روپۍ ګټلې یا نه ګټلې غټ دکانداران غټ ډیلران دې راټینګ کړی شي چې قیمه په 100 ده سرکاري ریټ 100 روپۍ کیلو دی په 100 روپۍ کیلو خرڅوي. بل خوا د انتظامی افسرانو وینا ده چې کومې نرخنامې د ډیپټي کمشنر کوزدر لخوا جاری کړې شوي دي په هر صورت به عملي کولی شي. ایډیشنل اسسټنټ کمشنر چکدره سردار باچا وایي انتظامیه خو برپور ایکشن کې ده او چې کوم نرخنامې زمونږ ډېر لوور ډي سي صاحب چې کوم ایشو کړي دي دکاندارانو ته رسېدلي دي او په دې باندې چې کوم وایلیټرز دي نو د هغې خلاف موږ سټریکټ ایکشن اخیستی دی او دې کې خصوصا چې کوم کسابانو خلاف دغه راغلی و کمپلین خلکو چېرې دوی چې کومه نرخنامه موږ ورته ایشو کړې ده د هغې مطابق دوی هغه غوښه نه خرڅوي نو د هغې خلاف اے سی صاحب هم ایکشن اخیستی او ما هم ایکشن اخیستی پرچې هم ورکړي د خلکو له پوه شوي فاین کړي هم دي او دې نه علاوه چې کوم نور اشیا خوردنوش دي د هغې هم موږ لګیو ټایم اینډ اګین موږ د هغې چې کوم نرخنامې چې دي په هغې باندې لګیو سوپرویژن کوو پوه شوي ایکشن هم اخیستی دی. په کوزدر کې د بنیادي خوراکي سیزونو د قیمتونو په خصوصي توګه غوښې په حواله د انتظامیې او قصابانو ترمنځ پیدا شوي تاوتریخوالي نتیجه چې هر څه وي خو پیدا ولسي پکار ده. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدر.